حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوات والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المؤمنين الكرام، ننسب شباته دعا نشبه استغفار شبه لیلة القدر شبه. پروردگار دغه شپې احیا و دغه شپې استغفار دعا فیوزات خدای مو ټولو ته نصیب وګرځولی کی. خدای مو ونه محرومه وګرځولی کی. جمع جمله مشکلات خدای ته آسان وګرځولی کی. پریشان حال هغوی پریشانی برطرف کی. بیماران د مو صحتیا وګرځولی کی. مسافران و سفر به خطر وګرځولی کی. مولا سحور مو د تعجیل وکي. دغه ټولو دعاونو قبولوالي دپاره عاقبت بالخیر شونې دپاره بلند اوسه صلوات واسطه. اللهم صل علی محمد وآل محمد. دا شپه احیا والا شپه ده، د زنده کوالي والا شپه چې انسانو کې بیدار وي، دعاونې وکړي وکړي، ذکرونه وکړي ولولي، اعمال وکړي وکړي. نونسم یوشتم و درشتم شوی باندې اهل بیت علیهم السلام ډیر تاکید کوي چې دا شوی ته زنده وساتي. زنده یعنی بیدار اوسي کې اوسه، خو ماو کې کوي، عبادتو کې کوي. ویلې چې دغه شوی کوم فضیلت ته قرآن آیه بیان کړل دی، حدیثانه دی بیان کړل. لیلة القدر خیر من الف شهر. د یوه شپه دی خو زرو میاشتو افضلیت. اوس دغه زر میاشتې څه کالو سره حساب وتاو کې 83 سالونه جوړېږي. یعنی د یوه شپه 83 سال نه افضلیت داسې نه څه برابره دی. اوسه خیر یعنی افضله دی، بهتره دی. خو چی وجې نه افضله دی؟ د شپه عبادت وجې نه. خو د انسان ټول عمر څه دی متوسط وخت کې دی 80 کال 80 نه پورته متوسط عمر نه دی. هغه ټوله کمای ته د یوې شپې کې پوره کولی شي. نو دې وجې نه که تکلیف وي خامخا ځانې تېر کړئ، شپه زنده وساتئ. دعاونو کې مثلا که نن پاتې شوي یوشتم و درشتم شپه تاسو شته دی، غسل دی، مغروب ته نږدې انسانو کې غسل د کوم لیلة القدر شپې قربة الی الله. بیا نماز عشاء څه د مو 240 دی، اوس هڅه مجلس ختم شي، همدلته امام برګو کې کوه شوی 2 رکعات لمونځ د لیلة القدر ولا بالکل سبیل المنځ په شان ده. خو فرق یې دا دی چې اول رکعات دویم رکعات کې الحمد ورسته ووارئ قول هو الله احد سورت، نور شی کې نشه، صرف قول هو الله احد سوره ووارئ دی. المونځ ختم شي، مغج نماز باندې کېنه پسېږه ما استغفر الله و اسأله التوبه یا استغفر الله و اتوب الیه او یا وردا ذکر ده. پیغمبر نه حدیث ده که شو د عمل وکړلو یعنی لیلة القدر شپې باندې 2 رکعات المونځ یعنی ووارئ قول الله سوره اول رکعات کې او دویم کې هم و المنځ نه ورسته بیا وارئ استغفر الله ربی و اتوب الیه. هیڅ دا سړی به چې نماز نه پسېدلی نه وي چې خدای دعا وبخښلو، والدین یې ورته وبخښل. نو یو رحم خپلو والدینو باندې وکړو، کم از کم هغوی دپاره چې هغه برزخ کې موت ورته سترګې دي، دغو 2 رکعاتو نه هغه محرومه نشي پاتې. بل عمل دعای کمیل، جشن کبیر، دغه دعاونې و دین علاوه قرآن سر باندې نیولل، لاس ورې بیک یا الله، لاس ورې به محمد صلی الله علیه و آله.
لا سوري بعلي بن أبي طالب، لا سوري بفاطمة، لا سوري بالحسن، لا سوري بالحسين، لا سوري بعلي بن الحسين، لا سوري بمحمد بن علي بن مولا، لا سوري بجعفر بن محمد، لا سوري بموسى بن جعفر، لا سوري بعلي بن موسى، لا سوري بمحمد بن علي، لا سوري بعلي بن محمد، لا سوري بالحسن ابن علي، ولا سوري بالحجات. اغه نو رسا بلکې خادا د سهار وری مثلا ته بیګا یو الله سره رسا دعا وړي به محمدین لا سوري دعا کسه روایت راغله ده خدای مو د سرو روز نه خبر ده دې څه شک دي کې نشته ده ودا شک په دې موانه کو چې خدای مو روز نه شه خبر ده ته چې غوړي ته څه حاجتونه دي که مو ته څه نه خروس پړې به نه حدا زیات خو روایت دي شون سره غلط ده څو پورې د حاجات خلی باندې نه وی ویله روایت ده چې زه خبر یم ته حاجات نه خو زه دا غوړم ستې خلی نه وای ته مونږ چې کی وګورې دا ډېر مهم ده سمو خلی باندې وایو دا غشفا ده مقدرات شفا ده ان شاء الله بشفا کوشش کوم یا شتم باندې درشتم لیلۃ القدر عظمت مقدرات شفا ده قضا و قدر حواله سره انسان کی خبري وکي سزا کسانو بس نه بس دو نصیب کې لیکلي دي نه دعا نصیب بدلوي دا ګورډونیا لیکلي نصیب اپنا اپنا دغه نه دسه بس دو لیکلي شوی دي ځنای چې رښتیا اسمانو کې لیکلي دي نه دا ټول مقدرات څه حتی تقدیر شده ویلي نوي دعای بدلوي دوی بدلوي دغه د پوری سره راغلي بلا دورات کوي وزه مختصر هغه حواله دې کوم حضرت یونس علیه السلام تاسو ټول نامه اوریدلی پیغمبر دی هغه یو ذکر مشهور ده کې د شډیر روزداوی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه ذکر یونسیان یای کدا ذکر خو حضرت یونس علیه السلام نه وکړي قیامت پورې بدو مشه کې اوسه پورې بدو اوس ویلې لوړلو څه واچوا او شدو تلنی داستان د حضرت یونس علیه السلام ده کوم نه مروار شو خپا شو تنه لوټ هغه مشه هضم کړلو خېټه کې نه نو خو هغه شکم کې نه بیا دا جمله ویل لا اله الا انت سبحانك پکې ځای خدای ان كنت من الظالمین که ظالمانو کې یونس علیه السلام ګناه کبیره نه کړی خو هغه پیغمبر دغه ته احساس وش هغه دا احساس کی نو موږ څه خو بیا مکمل ډوبیو دیوا چې نه دا ځون د څه وخت شیطان مو د وسوسه کې چې کوي د شپې باندې کومي ګناونه د کړی دي ځنه کا څون شته د څه شوخ مزاج دي نو مو شي کړی دي د څه مرابي منی ولې دي څه د څه څه باور دي لیوي پیغمبر کریم اون ته پاک ذات څه معصوم ذات هغه یې چې زوريږي کې او یا ورشه استغفر الله ربي واتوب الیه رسول الله نو موچی ته په کور دی څه سکند سکند کې استغفار وي او دا شپه ضایع نشي نه یو شته مدرسته لذا مو عرض هغه و سهار یو کې بیک یا الله بیک یا رسول بیک یا علی دا ټولو کې څه دی ته هارې ونه ورسه هغه حاجتونه هغه دعاونه خدای نه وغواړي خو یوه دعا دا ډېره ضرور وغواړئ جامع کې څه سوایه ما الهی امینو سوایو خدای مو خاتمه سعادت باندې وکړي دا مهم ده کسه شپتا بیا کول شیعتو مذهب ده آخری خاتمه مخربه مک دا ډیر مهم ده دا دغه شپې وغوړوي چې خدای خاتمه مو تشیع باندې علی ولایات باندې خاتم وګرځوي دا ډیره مهمه ده وان تختمه لی بالسعاده خدای مو خاتمه سعادت باندې د امامانو مونږ دعا کې ذکر د شینا صدا خاتمه ډیره مهمه ده ډیر کسان تاریخ شته خو وخت تیر کو پګیزا وخت تیر کو رسول الله سے وخت تیر کو امیر المؤمنین سے تیر کو خاتمه خانه و ډیر د سیو ساواز زندگی تیارونه ډاکوا خو خاتمه خاصواله دا مهم ده دا به دعا سره غوړي و دا دعا دا شی بدلواش
څه خداوند عالم ایتو دا دعا قبول کی څه خاتمه سعادت باندې وګرځي د انسان په کور دی دغه شپې وغواړي او بل دغه شپې قرآن تلاوت سل رکعت المونځ هغه په ځای ښه خبره دا دی چې انسان هغه وکړي که ځایي لمونځونه وکړي انسان پوتي یو مور پلو ته انسان که ځایي لمونځونه وکړي دا مهم دی چې سوره د واس رسېږي وکړي وکړه قرآن تلاوت تفسیر سره دغه شپه دې ته انسان خاص کړي جوشن کبیر نه مو ویله څه دا انسانو کې ولولي هغه اویا وارې استغفر الله ربي واتوب الیه شو یو ځان ته بیله سل وارې استغفر الله ربي دا دغه شپې خاص عمل دی مشترک دی مشترک مطلب دا څه نور شپو کې بیا کوي دا خاص عمل یعنی سل وارې استغفر الله ربي واتوب الیه و سل وارې اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین دغه ذکر وکړي انسان دا یوه دعا دی ځان دپاره چې داسې ملعونانو نه خدای مو وریا وساتي و یوه بددعا یادې چې خدای علی قاتل نه لعن وکړي لعن مطلب چې خدای خپل رحمتونو نه یې وریا کړي اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین خو اوس که چا نوي زخ پښتو کې وایي خدایه د امیر المؤمنین قاتل نه لعنت وکړي دا ذکر دی یو وزایا قرآن کې شته دی چې لعنت خود خداوند عالم طرف نه شوی دی کذبینو نه لعنت وي ظالمانو نه لعنت وي پس دې شان سره یو دغه معاشرې یا دغه د موتو سیوا څوارلس سوه کاله کې منځ کې تېر شوله دغو کې اشقل آخرین څه ورته وایي آخرین بدبخت انسان چې هغه د امیر المؤمنین قاتل دی هغه عبدالرحمن ابن ملجم مرادي یو اشقل اولین دی اشقل اولین مراد چې د صالح علیه السلام هغه وخې څلور خپې کاټ کړل هغه اشقل اولین دی دا اشقل آخرین اوس کې د ذهن کې روشي چې دین از زیات نور ظالمان تیر شوي دي خو نه دی د علی جبین نیتوره نه دی ایښي دی عدالت شهید کړلو دی علم شهید کړلو دی انسانیت شهید کړلو دی ټولو سده باندې گزار کړی دی ځکه د اشقل آخرین دی خو دغه اعمال دي سره سره یو عمل هغه مولا حسین علیه السلام کولی دی ښه خبره ده چې انسان اسمان لاندې ودرېږي ښي او چپي طرف ته سبي اسمان طرف ته مولا حسین د ګوته سیخه کې صرف دوې جملې ویه کافي دی ښه د زیارت شورال ویلي زیارت ورسال ویلي خو که دا نه وي دوې جملې ویلي السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سیده لکه عرش نه خداوند عالم زیارت کړي دعا کوو چې خدایا د کوم عملونه ذکر شول خدای نن شپې مو ټولو ته دې اعمال توفیق نصیب وګرځولی کړي بر محمد و آل محمد صلوات یوه مسله خمس حوالې سره ته ذکر کوم خمس ډیر کسان داسې کنفیوز غونته وي خو زه ساده الفاظو کې یم او تاسو نه واجب دی داسې نه چې راته تاسې واورئ کیدای شي ډېرو زده وي یو یې مو بیان یو خلته وي تا ته ښې طریقې سره ورسېږي دا نورو ته لا ښایي خمس یعنې پنځمه حصه خمس یعنې پنځمه حصه ایمو شیعه مذهب کې خمس هر شي کې دی کسه زکات مخصوص دی یا غنمو کې دی یا مثلا وربشو کې دی یا مثلا ممیزو کې دی یا میګو کې دی وضو کې دی هغه خصوصي ځایونه دي خو خمس هر یو شي کې دی خمس دی د کومې جامې دی کې دی شي دغو کې وي د کوم پټو تاسې جار کړی دی دغه خمس راځي بوټانو کې راتلی شي کې دی شي جرابې دی شولې هغه کې روشي هر یو شي کې خمس دی خو هغه دپاره یو معیار دی معیار ته ښه سوچ وکړئ څه هغه ایمو ضرورت نه زیات وي ضرورت کې رو نشي که بیا ضرورت کې رو ضرورت نه زیات دی خبر مو سوچ شو که نه دی سوچ مثلا پټوی مو ضرورت دی که نه دی جامې مو ضرورت دی که نه دی خو که تو 100 جوړه جامې دي 1.5 ضرورت دی یو کپړه دی کروره د المارۍ کې ایښي دی څه بیا به جوړه کړو دا څه کول وویله دا ضرورت کې راغلله خو ضرورت نه زیاته دی که نه کور ضرورت کې رسي که نه رسي ضرورت کې رسي
خو که 3 پلټونه مخسي 5 مخستي دي بیا به چې ته مو زمن دي ژڼې شي بیا ورته ودونه کوم بیا ورته کورونه جوړوم فعل خو ضرورت شته پس دا یا خمس کې راځي معونه و دی معونه رابطه کې دی نه ضرورت خمس اخشي کې نه رسي چې هغه ضرورت ولا وي کارپیټ کالینه د مخونی ضرورت دی خونی د مثلا اشیاء چې کوم خالي پلیټونه دي وغیرہ ډینر سیټ دی ټی سیټ دی چې دي چې دا اولمانو سامان دی مثلا کمبالي مخلو دا ټولو کې چې راځي خمس خو هغه صورت کې وي چې هغه موضوعات نه وي زیات وي و استعمال نشي البته دی اولمانو ولا کې یو کنسیشن رعایت شته دی اولمانو ولا کوم سامان دی مثلا استعمال نه ده شوی خو مخونی پاره نه بیٹک د پاره کمبالي میخي دي بیٹک کیخي دي کله مونی ولمون راغلالو دی کې بیا خمس شه ده نشته ده د ولمانو ولا سامان ده پس دی وجه نه یو شای معیار زکوي څه ایخونی ضرورت وی هغه کې خمس نشته خو کشیر ضرورت نه زیات ده 1 نمبر 2 نه مو سوال وکړلو کنه دای مولا سوالو شي به تیار ضرورت نشوي زیاد دویم کال وای دا مهم ده ما شو کنه څه کال وای ته اوس اجي څه سوال څه سوال دا و څه د کپړې ته ول شو جوړه دې جوړه دي کې بیا چالا کی کنه ته دنایو وری و غدي ته غلې و بچی خو ما استعمال شوي کنه بیا استعمال شوي دا بیا اسراف نه ده چې سړی ته دا و جوړه په دې جوړه په کور دې څه کپې دې نو غدي جوړه ویلي کوي دا مو بیګه وبونه ویل وبو کې دا اسراف کو شو د څه وایي ګوړو کې اسراف ده خونو کې اسراف شته جیبس وغیره بینه هدا دو شي نشته دي خو ایتو د پاره یو مایور دا غدې څنګه مایور دا څه معونه یعنی ضرورت هغه کې خمس نشته او کچېری هغه کول ویلو استعمال نشول هغه چلري خمس یا مثلا استعمال شول خو بیا زیات شو مثلا مو 10 لک روپے دی خبره مسو شوي دا لګه زګالې په کور وي 10 لک روپے دی 12 مهینې دي دا 10 لک روپے مو ته ضرورت ده 10 لک روپے شه ده ضرورت ده 12 میاشتې اخیر 100 روپے نه پاتې شو څه پاتې شو هغه کې شه ده اكو می استعمال شي هغه شوی ضرورت وي ایوا بل مسله څنګه ډیره مهمه ده ځنه کښونی چې څنګه تنخواه خو هم شو بس دا صحیح ده وبساشي دای ولس میاشي ستوته یو رعایت در کوي د شي پاره در کوي مثلا مو د خې یقین دې چې مو سره 10 لک روپے دي د ټول کول کې زنه شم خړای خبر نو سوچته یو ځل ځنه کښون ته پنشن ملو شي 40 لک 50 لک پډا به و ټیم باندې خاو د باندې د صداي مو ضرورت نه زیات دي خو کې دای شي دغه میاشت کې مثلا مارچ میاشت کې ته ضرورت نه وي کې د شي جون جولای کې ضرورت شي ایوا سنگینه بیماری خونی کې روغله اټولې پیسې دنه لوړالې دا یو رعایت دی ویلو خمس مغیب رسیده خو یو شاید او سازان یو کاروبار ولا کسان بزنسمن دي هغوی چې کوم یو ریزنه ډیپټیش شروع شوله څه د کال به کله مقرر کوم کوم یو ریزن چې ته ډیپټی شروع شو ماغای ته کال ورېز ده ماغای ته شه ده خو که اوس ته ځین کې روشي څه تاریخ مو د څه معلوم ده څه ورېز کومه وا خو دوره د معلوم ده مارچ میاشته وا نو مارچ کې یک مارچ ځان ته شکا اپریل کې مثلا 19 اپریل پاتې نه لګي ته 1 اپریل کو لکه مختر والا تاریخ به سفارو نه کوي دا تاریخ څنګه ځون دا جوړ کړي دا ډیر مهم ده یو اسلامي تاریخ اجرا شوی مثلا 21 رمضان 15 رمضان دی سره سره انګریزي تاریخ 1 جنوري 1 مارچ 1 اپریل دا یا تاسو جوړاوش دغ تاریخ ته چې د خونی کې زیات شول هغه حساب کا بانک بیلانس ته جیب کې څه دی هغه حساب پس دی چې نه خمس لپاره مایو شو هغه مو ضرورت نشوي زیات وي و هغه مو استعمال کې را نشي صلوات واسه محمد و محمد بوند ان شاء الله واه سره بیا نور مسلې دي کې ذکر کوم صدا تاسو مد نظر ایوا مسله بل سوشل میډیا کې ازته وایرل شي د کوم کسان څخه بیماری واجینه روزي خوري د میاشت کې خو ته پاده څه دو به روزي نشو ستا بیا با کوړوای اوس نو بس صبر بو کی څه بل روزه شي روش کېدای شي د رمضان کې خدای صحت ور کی ټیک شي
خپل روزي وسید کوي ستل بیا یو ګړوي ضرورت موت ضرورت بیا نشته ده خو صبر وکړئ چې بل روزه ور باندې روشي بل روزي ار باندې کولې سره بیا کټولي روزي خړلې دي 22.5 کیلو وړه یا غنم ایوی روزي 3 پاو یا 750 ګرام دي څه ډیرو ته پریشان سار سړی سم موبایل دی موبایل کې کیلکولیټر شته دی 15 روزي دي 750 ضرب 5 پاتې ته لګي 600 کیلو شو 750 ضرب 10 دې طریقې سره یو وسوي غنم یو وړ خپل نو رشتہ دار کې کوم غریبان وي ماغه ته ورکوي شپه د نو نسم شپه د وې دې سبا چې کومه ده هغه د امیر المؤمنین وینو سره رنگینه شوې ده یقینا هم لیلۃ القدر شپه هم د امیر المؤمنین هغه د مسلمیت شپه ده ډېر شکر وکړو خدای دې عالم ته پروردگار ته شکر سجده انسانو کې رسول الله نو ورسته بلا فصل د امیر المؤمنین خلافت دغه ولایت دغه امامت مو ته تسلیم کړل او دغه خبرې نه ډیر شکر وکړو چې امیر المؤمنین نامې خصلې سمو ته یو سکون ملوي یو آرام رته ملوي پوښه چې مو فطرت سالم ده یو پاس فطرت وی بیمار فطرت وی هغه نه علی باد لګي او سره دغه ته مل کې اشتا دي علی ذکر بات په لګي خانه ونی لګي غي چې دوسه بار علی ذکر کوي تاسو اما که څه کله تو باندې دا ذکر خلګي یو علی خلاف چو خبرو کا هغه د درندار ہوگا پوښه سے فطرت د پکې ذات ہے طهارت والا فطرت ہے او دا روایتو سے بار ولیدلې ده دا روایت خوندوار روایت ده چې مولا امیر المؤمنین یې لو ضربتو خیشوم المؤمن کزه تور او شاته کو مومن پیسا کاټ کو چې د پارا څه موسا بوغز وکا موسا کینا وکا نیر سکوي خبرو سوچ ډیر خوندوره جمله ده جمله مونه ده د امیر المؤمنین جمله ده یو د شوی چې موت زیاوي کله کې مو خوب وکړه سفرونه کوي ویل څه نن سبا ته زیار شو کاش دا جمله د امیر المؤمنین ده لو ضربت خیشوم المؤمن کزه مومن ناتوري سره پیزا پریکوم سخته ده چې انسان اوس پیزا پریکای چې کو سره یو توري سره بغض وکا مشرکینا وکا امیر المؤمنین یې چې مشرکینا نه کوي دو مومن خو که منافق ته اټوله دنیا لمنې کې اوس شي توي دغه دنیا څخه چې د ټوله ته دي ډایمنډ هیرا الماس ان يحبني او منافق مسلمین وکا نیر سکوي جمله سوره درندات بشهونه استا کوي د جمله امیر المؤمنین یې څنګه چیرې مؤمن نه پیسه کاټ کوم سموسه بوغس وکا نیر سکوي هو که چیرې ټوله دنیا سره زر سپین زر هیرا الماس ټول کائنات منافق ته لمنې کې وشم ان يحبني سموسمینه وکا خو منافق موسمینه ویلې دا دیو جنا تقضا بذالک دا فیصله رسول الله کړی ده دا فیصله شو کړی ده رسول الله فیصله کړی ده چې یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق یا علی که تو سب مینه کوي هغه کس به کوي چې هغه ایمان لري که کینه کوي هغه کس به کوي چې هغه کې منافقت موجود ده زه به دغه جملې وضاحت بل انداز کې وکړم یا علی تو سره مینه هغه کس کوي چې هغه فطرت سالم ده پکې ذات ده یا علی تو سره کینه هغه کوي چې هغه فطرت بیمار ده هغه فطرت ګنده شوی ده دنیا والے دے زانگ والے دے شرک و کفر و نفاق والے دے تو سندزه والا کوئی مسلمان دے کلمہ علوی دی تحجد المزا کئی رمضان کی نوافل کئی ذکرون آٹیر زیاد کئی گیری خیال آٹیر سہتی مسواک آنا ونا پویری کی تحجد آنا ونا پویری کی صداقی آٹیری ور کئی خدا علی ذکر سے نہ پخی کی اما یو کس ده نه اسلام منی نه قرآن منی نه پیغمبر کلمات ویلی ده کرسچن ده مسیحی خالی سے بے نهاد مینه ده جار جردا کتاب ور باندې لیکي فرق هی کنه کوي دا ضرور ده فطرت مسئله ده
ځکه دغه موده مقدمه جوړه دغې خبرې دپاره که څه شکر دغې خبرې نه وکړو څه عالي مینه یې محبت یې مو زړه کې دی لږ انسان لږ خپله سوچ وکړي داسې که زه اخ ټولي کې وی مو به څه حالات که زه ټولي کې وی څه عالي خبرې مو نه باندې لګې دی د عالي ذکر مو نه باندې لګې دی هغه حالات او د حالات کې ډېر فرق دی لذا یو کس رسي امام ته دا تاسې بار منبرونه اورېدلی دي امام معصوم دی یو کس رسي مولا غریبانه مو دی ویله څه ته ډېر امیر کس دی ته ډېر دولتمند یې هغه ورته کړو زه غریبانه مو دی بار دا خبره تکرار کېږي مولا ته ورته کو څه کوي مو مینه په دنیا څوک داسې بدلوي ټوله دنیا دیر کړي سرو زارو سپینو زارونه د موړ کړي دولتونه بینک بیلنس کروڑ اربپتی د کړي دنیا اوښدیا ده ته میلو شي خو یې مو مینې بدلې کړي کاوي ویله دا کار نه کوم څه دونه کې خو موړ یې که نه خبره مو سوچ دی اوس بس مثال یې در کوم لږ خپله ونې سوچ وکړئ که دا ټولې دنیا دولتمند څه نن سبا بیل ګیټس ګوی نامې خستی شي راشي ټول د بینک بیلون هر څه یې تو په نامې کړي سالي نه لاس واخله خلی دی نه خو نه یې غریب که نه بیل ګیټس نه ته زورور یې تا زړه کې عالي مینه دی محبت دی اوس کې پاته نه لګېږي په روایاتو کې هشته دي که چې دغه روایت مو ته یاد شي څه 10 ځایونه دنیا دی 10 اخرات دی څه عالي مینه کار در کوي هغه کې یو جنکندانات دی که څه جنکندان ساخت دی داسې اسان یې عامه ګڼو خدای مو ټولو ته اسان وګرځوي ویلي او یا کاله تو دغې دنیا کې زندگی کړې دی 70 سال 80 سال اوبه د خستی دی اولیا ولیان رسیدلی کسان هغه یې خپلې مرضۍ سره سیډي وي ورکولې ته تیار که څه صفا خبره به کوو ځینې وخت کې انسان تنګ شي ښځې سره د جنګ شي بعض دینه مړ وی ښه وه د پر احتاس یا نه یایي که یایي ده صفا خبره دی که نه یایي ده اسې به ټایم کې زه ځوان ښایي څه یو شو کوي څه زه تنګ شویم هغه دی که مغه ټایم کې اسرائیل راشي څه غواړي نه بیا شي ته یایي یو ښځه تنګ شي بچی ونه تنګه شي بس تاسې نه زه مړه شوم ښایم خو دا اسانه خبره نه دی ډیره سخته ده روایاتو کې شته ده چې جنګندان سخترینه مرحله ده خدای موږ ټولو ته اسانه وګرځوي یو ځای چې د علي امیر المؤمنین محبت پیدا ورکوي هغه انداز ځای ده روایت ده هوښیار دا دی چې بیګا شپې مارچ کو علي مینې سره سره تقوا د نه خطا نشي چې متقی شونه ایمان یعنی ولایت و سره تقوا دا دوه که دسه میلاو شوه اوس دا روایت ته سوچ وکړئ لهم البشرا فی الحیات الدنیا لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا کسته جنګندان کې بشارت میلویږي امام نشه پښتنو کې بنځه مولانا چې د آخرت کې خو بشارت نه مو پوي اوس ورځ قیامت شي زره دیر کړل جنات خو معلومه خبره ده چې ورځ قیامت دی جنات دروازې به خلاصېږي و دا جملې ته لږ سوچ وکړئ جنات دروازې بند دي جهنم بند دي دا بیا قیامت نه وروسته خبرې دي دا اوس نه دي دا څه زموږ جنات ټکې استعمال اوس پلانکای جنات ته لوړلو نعمتونو ته شهدا لوړل دوی برزخ جنات دی دا بغونه دي اصل جنات پوت دی هغه ته ډېر سر ټایم دی خدای موږ ټولو ته نصیب وکړي کې پولیس سره نه بوته پرې کېږي که صلوات واسه محمد آل محمد باندې نو دغه ځای کې امام نه پوښتنه کېږي چې مولا دا راته وایي چې دا کوم زری دی جنګندان کې چې زری میلویږي یا خو جنات راغلی نه دی ورته د کول څه دلته د زری مراد څه دی امیر المؤمنین ولایت باندې انسان قایم و دایم پاتې شي ورسره تقوی الهی کې موجوده وي دا دوه شینو کې موجود وي دې ته به زری کېږي جملې ته خصوص وکړي ان که څه دا وړه خبره نه دی ځنه وخت موږ جملې الویلو بیا پرېږد وي غمی نکو ان یبشراه بمحمد و علی المرتضی دا د امام معصوم جمله ده دا دنیا سرین مراد محمد مصطفی علی مرتضی ده دا سر انسان دا ملویگی مبارک د شخص محمد مصطفی دا ترغلی ده مبارک د شالی مرتضی د ترغلی ده یا کې د شدی دا معنی وي چې اسرائیل ته کوت سم مبارک د شاه علی سره محشور بشي ننی مغه ولمنی د امیر المؤمنین ولمنی مهمانی
اوس تاسو مختنه کوم دغه وخت جنګندان آسان دی که سخت دی؟ ډېر آسان دی. دغه ټولې جامې ته خدای اندسې وا لیلة القدر شپه امیر المؤمنین نجاف کې نصیب وګرځولی. زواران به ناست وی رښتا وایه دا چې کله زیارت ته نږدې کې دړکن د زیاتېږي که نه زیاتېږي؟ ها ته زیات وي خو علي ګمبسۍ د ولې دله انسان دور آواز کېږي بې اختیاره سړي ژړو رسي ساری مدام ضرورت او کې نشته ساری شو ویللې ضرورت نشته یو دړکن انسان زیاتوي څه ګمبسۍ دا حالات چې دوره دړکن زیاتې که ماغه امیر المؤمنین جنګندان کې وي او بیا د غوږې کیا ونیسي موانقه د سره کې معاشقه د سینا د سینې سي ونیسي. دا ډېر مهم دی. بیا یې اورې دعا کوم دغې جامې کې دعا قبلي کې خدایا نو نسم شپه د علي نه مجده ما کړي جنګندان کې د علي و د حسین هغه غوږ هغه موانقه هغه معاشقه خدای موږ ته نصیب وګرځولی کړي. نه یم خبر دا واقعه مو بیان کړې وي که اورېدلې مې بیا مفیده نه غواړم. یو سپین ږیری دی نابینا دی یو بینا دی خو نظیر کام دی اساس رئیس رسی پنځم مولا ایوی جامع کې ناست دی لکه تاسو چې جامع دی امام علیه السلام جامع کې ناست دی سلام یې وکړه السلام علیک یا ابن رسول الله پنځم مولا ته سلام وکړو شیعو ته سلام وکړو ورته د کوه ایمو خو نظیره کم د اطلاع دا نه شم چوک مې لږ لاس نه ونیسو پنځم مولا سم لږ نږدې کېنو څه کله یې نږدې کېنولو مولا نه یې لاس سر ونیولو ما چې یا کو سینې سي وسولولو وروسته جملې ته خصوص وکوئ څه ډېر مهمه دی مولا جان پنځم مولا ته یایي تو سما مینه دی چې دی تو سما مینه دی تاسې خلخانې سما مینه دی اهل بیت علیهم السلام سره ای تاسې دوستانو سما مینه دی. دوستان مراد څوک دي؟ شیعه هم تا سره هم شیعو سره وایي تاسې دشمنانو نه مو نفرت دی څه چوی تاسو زړه کې کینه دی هغوی سې مو نه پخېږي. پس هغه ځای کې به فیصله وکړو څه موږ پکار دی که واقعا شیعو که ایما دښمن وي خیر دی خو څه علي سه مینه لري پکار دی ما ورسه مینه وي. خبرم سوچته ایما دوست ویلی نه وي خو څه علي سه یې کینه وي ما ورسه هېڅ نشته. دا یو فیصله پکار دی مو وکړو. دې سه مو داسې منځ کې اتحاد راسي یو بل سره نږدې کېدای شو غیبات نامه نه کېدای شو یو بل بې خبیا نه وایي ورکه ویلې خپا وایي علي شیعه دی علي د مني په ځای انسان اټومیټیکلی کینه وباسي بیا کار څه باد وي خیر دی ته باد وي هغه به علي علیه السلام ورځې قیامت فیصله وشي خو بالخو زه تاسو مینه کوم زه به تاته استغفار راکوم زه به تاته ویلې چې علي مینه د زړه کې دی. دا ډېر مهم دی. تو کہا یا ابن رسول اللہ تو سما مینه دی ای تو دوستانو سما مینه دی ای تو دشمنانو نفرت خو د څلورمه جملې د خصوص شوکوي چې دا ډېر مهم دی. ځینې وخت شیعه ټکي موږ ته استعمالوو خو دا سوچ نه کوو شیعه یعنې چې شیعه صرف ناره نه دی. بله ورځ چې ته یو منبر نه دا جمله بیان شوي دی متشو بیان که خو دا روایت صحیح نه دی چا یو وارې ناره حیدري کې یا علي وویله داسې دی لکه 14,000 کورونه یې ختم کړي. څه مفت خو نه دي ځینې وخت کې د غلیان نصیري ټوله درته دا شیونه دماغو ته در وچوي څوک یې یایي هغه په ځان نه پوهېږي چې زه د څه یایم اوس صرف علي وایه به ځان خلاص که نه دا خبره نه دی. ډاکټر علي شریعتي به جمله دی ما ته ډېر خوند راکړی دی علي یعنې ذمهداري علي یعنې مسؤلیت. دا سخته دی ده په داسې که په یو ورې یا علي سره 14,000 کورونه بیا څو قرآن الویلي دا روایتونه جوړوي اندې دپاره څه قرآن شیعه وغورځوي داسې شیعه قرآن الویلي شیعه لمونځ نه کوي. شیعهتوب مسؤلیت دی ذمهداري دی ده سخته دی دغه. اوس هغه نکته شی دی سپین ږیری ورته یي درې خو دا شولو څه تاسو مې مینه دی وایو تا دوستانو سره تا دښمنانو څه دی نفرت. څلورم یا ابن رسول الله څه کوم شیونه تاسې حلال کړي دي زه حلال منم. خبره مو سوچ دی خفه نه شي خبرې نه کوم شیونه چې تاسې حرام کړي دي زه څه کوم ټولې کور مې کې چې زموږ داسې شیعتوب ناره لګولي دي رښتا وایو ډېر شیونه خپله طرف حرام کړي دي که نه دي کړي دي که نه دي کړي ډېر حلال ځان ته حرام ډېر حرام ځان ته څه دي حلال دي. زه یو مثال در کوم دغه واقع نه مخکې واقعه به بعد کې به کوم خو د جملې د خصوص وکوي شیعتوب دپاره کسه تو ته علي غوږه میلویږي جنګندان د آسان کابر د آسان خود په نارو باندې نه دی دو کاسو چو دیر کړي غلط کاری کړی دی دو ځان ته یم تو ته یم دا مهم دی.
حلال محمد، حلال آل محمد حلال وگرنا، حرام محمد، حرام آل محمد حرام وگرنا شیعی. کشیری پیغمبر ایچ حلال تیسنا حرام، پیغمبر ایچ حرام تیسنا حلال. بس پوشا سخپل خواهشات مانی علی ده نمانی. روایت نه آیات تا لے لو. افرائیتا من اتخذ الہه هوا، آیا آغا کاستو ندلی دلی چو خدایا نمانی، علیا نمانی، حسینا نمانی، چوک منی خپل نفس منی به عنوان خدای. چه منی؟ نفس تیئی چه وید حلال وید حرام مبعان اشیاء شو چه سر سوزن امامان مقابلی که ایست نه چه کم حلال اگویی که امام مزاجی نمانی بیا حلال، که امام مزاجی نمانی بیا حرام. چه امام سویلی دی پکرده مقامتی نصر نن وقت خپا نشوی. وکیل شیبال آلتا نوسته مو عدالت ډیر منو که امام صادق علیه السلام ډیر منو؟ که کمای دی مو کی کنه بگا یو کیس روغه نن سبیل وقته سوشل میډیا دی مکه وایرل شي. البته دی طرف ته اشاره نو کوي بل دی ملګری دی بیا په کور دی دویا پوي کی. اوس ایمو فکر کی که شوهر خزی ته طلاق ورکو، خو څنګه خزای سواجی نه طلاق ورکو هغه سم کور نشته دی طلاق وشولو. کشیری کاغذ کی خیمنتاوی اگا کی سناویر کی سمون ویر کی و خبلا طرفا ایجلگه خونی والا دیموند پیسو نشی کوای دا ووروی که داشتی دیرون درندار روشی ده خبره خو شریعت معنی بی. زوش مثال دیر کم مخی دینه سه دا مثال دیر کم، دا مثال اوسا دیر کم چه مومین آغا ده چه که امام تو نا گوتی کارت کی بیایا ومانا خبر مسوش ده تا ساخت ده یو کاس ده غلی کی گیر شو دا امیر المومنین عشیق ده پیروکار ده څالور غته ونه کاټ کی ایمو فیکی کی بسو غته کټاوی څالور ویلی سم کدا ورغوي پوتی شي څا سجده کی لګی خو غته ونه کاټ کی د سړی تستر کړه څالور غتی لوس کی خستی دی ماشی صفاتونه کوي څنګه کوي ایما غته امیر المومنین کاټ کی ایما غته قائد الغر المحجلین کاټ کی ایما غته امام المتقین کاټ کړلې ایما غته امام عادل کاټ کړلې ابن القوا خریجی د ورته کو افسوس وی تو باندې غته یا کاټ کی ماشی صفاتونه کوي ویلا زکه کوم علی عادل ده علی شه ده او شیاو آل ابی علی پیروکار شو سمینو عن علی ومنو عدالت منی زوراور نشی پختو رسم رواج منی زوراور نشی. صلوات دوست محمد آل محمد بانده دا غوڑ کی بانده عدالت 19 लाख रुपए की خیصده بخصته ورکایی. اوالی خزی خاندان دو پارا دا 19 लाख रुपए ټولی حرامی دی. جامعی پو کی جایزی ندی الموزو کی باطل کارپیٹ بوندی الموز باطل چه وکی کئی باطل دی کدا 19 लाख نه دا 8 لوړو حاج خو ساغه ترا په کوم خونه دی هغه یا حاجیون دی هغه المنزو ولد دی یو بلکې ساده دایلګ مشرونه در کوم سدای مو تو سی منټالیټی څه خلتا ده مسخل د شیایو بیا اغنا بعد دا نتیجه هو چې امام ویر ظهور نه کوي. یو ول کس راغللو خدای د کوڅ مو دوړونه یو خور د پلنکی نه خلصو دا عثمانه شریعت مسالې پښتنه کوي نو هغه یو بچی د 2 کولو نه زیاته ده جل تعلق دی غوړي دي ته خله تعلق نه یي خله تعلق کې به مېړه پیسې اخته جل کې اونه خلصو و هغه کومه لوري دی هغه بیا یې مووي مولوي دي تو سوي چې ویلي انیو د زړه اوسې خوږېږي نو مولا پلور به زړه اوسې نه خوږېږي ویله دا شریعت خبره وکړه څه شریعت سې یایي مولا شریعت دی یایي چې 2 کولې پر راشي بیا یې شوهر مور نشي کولی شي بلاش اوس داسې څه ګنجایش وکړي نشته ده مولا که شریعت دا بدلوي تو مرضي ده خو دا ده بس او کلیر ده داش دې کې ګنجایش خبره نشته ده هغه جملې د سوچ کا دال منزو ولا خالق دی
هېڅ شته یې نشي ورکوی یا شریعت کې دا شی نشته دی عدالت ته به لوړ شو هغوی اتلسو کلو جلکیا ورکوي ودرېدلو اوس دغه ځای کې مو چیک کوو نه ده کوو که نه حلال محمد حرام حرام محمد وایو حلال دا نه دی ساخته دی په کار دی زه وایم څه ټیک دی مور یې به درنده وي مو خور دپاره هغې مور دپاره به درنده وي خو هېڅ نه شریعت دی کاس غونته څه څلور ګوتې به نه کاټ کي ساخته دی که نه څلور ګوتې کټوله وخت کې به چې کله څلور ګوتې کاټ کړي هغه نه به وینه تله بیا به زیتونو تیلو ته خوټوله چې هغه داغ به کړل چې هغه وینه کروره شي دوره سخترینه سزا علي ویل که بیا یې علي سکینه نه کوله موږ ډېر بیا داسې شته دي چې بیا داسې ځای کې علي ورته پرېږدو شریعت ورته پرېږدو دا مهم دی دا ډېر مهم دی بیا یو وارې دغه د پورې چې وکیل صاحب د د پورې زه لاړلم ښه اوس نکاح مو نه والویستی ما ویل دې طلاق شوی دی ستا طلاق شوی دی 3 میاشتې پوره شوې عدت ویلا پوره شوي دي اوس زه طلاق الویلم ما ویله چې کوم مولانا الویستی دی طلاق هغه کاغذ مغز لږ لږ ویله نه مو ته عدالت طلاق کړی دی دو څنګه کړی دی ویله بس هغه ویله چې بس یمو طرف نه وشو طلاق بس اندو کفی دی بس مولا یمو ولا طلاق اهل سنت نه سخت دی گواهان ضروری دی او هغه عادل گواهان عام کسان باندې نه کوي نور کوم شرایط دي صیغال وسای شي هغه وکیل څه کله خبرې کولې هغه الفاظ دا و چې هغه صرف سپریم کورټ ته نه مانی مولا زه امام صادق مانو خبره سوچته زه د امام علی مانو زه د حسین مانو زه د امام باقر علیه السلام مانو چې هر شی چې امام سره ټکروي زه نه مانو چې هغه ملک قانون ویلی نه وي خدا خبر ته مخ شوي دا ساخت دی نن چې امام ظهور نه کوي هغه واجه دا دی چې تاسې نورو امامانو کوم عدالت منلی چې ما وله به ومنو دې ته تیاري پکار دی داسې زه یم پکار دی زه ځان باندې امپلیمنټیشن کوم خپل زړه نه پوښتنه کوم چې زه شریعت منم که زه دا اصول منم چې دا کوم خلکو جوړ کړي دي د اهل بیتو کوم اصول دي د الله طرف نه دي دا سپینګیری ته ورته کوم مولا جان کوم شی نه چې تاسې حلال کړي دي هغه مایه حلال او کوم چې تاسې حرام کړي دي وایو مایه حرام دغه څه فایده شته څلور پوینټ ذکر کړه سپینګیری دی دې څه فایده شته پنځم اولاد د کو سپینګیری د کوم سوال څه ته منو کو اندا سوال ایمو بابا سجاد مولانا شو کړو چې کوم جواب مو پلور وکړای زه زیاده کوم ویل هغه څنګه ویلې دغه مینی فایده جنکندان کې اشتو خصوص ته جنکندان کې اشتو کرامن کاتبین څه عمل نامه لیکي ابي تو استقبال ته ویلوټ وي او سره استقبال نه تو دا بدای سننت علی سره مشهور شه حسین سره بیبي سره رسول الله سره ته مشهور شه یعنی اوس وخت چې دا څلور پوینټ کوم کې موجود وي حب اهل بیت و بغض دشمنان اهل بیت و حب تشیع یعنی چې څوک شیعه دی هغه سه مؤمن وي خیر دی که موسیقي نه وي موسیقي خبرې کوي موسیقي پوسټونه کوي خو زه به بیا اوسه مینه کوم ویلې څه شیعه دی څلورم شی شو حلال محمد حلال گنی حرام محمد حرام دا تو تا جنگندان کے برزخ کیا فیدہ در گئے تو صرف دانا چکل برزخ تا منتقل شولی چونکہ موشیا وکیدہ دے سے برزخ شتو زندہ بوی انسان وہ اہل بیت و سر بوی مغوی سر بوی درجی کی بی وہ دا روایت اشتو سبیا امام حسین علیہ السلام سبیا دو بیلا ملاقات امیر المومنین سبیلا بقیدہ دا شیع بخبلو غیگو کی نسی صلوات واسطے محمد و علی محمد بند ازا که امیر المومنین یو ټولای رسی ځوانانو ولا حشاش بشاش یا علی مودتو شیعیو شیعیو امام دو تکات مخونو کی تو سی سنخ کی نیشه شیعتو بالا مخونو کی چی نخ کی بی پکار دستر کی مدوری بی جاڑونا تحجدنا سجدونا ذکرنا دعوانا وسو شوک سی ننسکوم امیر المومنین دا مناستیو دا دا غل جمله دیکھا نده سمان الموس کسا شوالو پکار در طولا وریزا و شردی کام سمان الموس ویلی پاتش شو زی چوارا یا مشو سا رابطه سیه روایت ده سا نکه ده سا چوکی وکی زه مثال بدر کوم امریکای والا ویلی نوی ټرمپ ویلی نوی څه ښه کار وکړي وایي څه ښه کار دی
خبر افسوس دی چې اسرائیلی مو دشمن دی د غزې صفاقترین قاتل دی خو بیا یا کالته یو ښه کور وشو ته به څه کوي صفات به کوي که نه به کوي مدر تریسا دی موږ صفات کوو که نه کوو خو بیا مهربانه مور عبدالستار عیدی هغه به صفات کوي که نه به کوي کوي به نیکه دې څه شو کې وکي خو امام یې څه شیای وکي دا ډېر ښه کار دی شیای وکي ویلې چې یو خو نیکه واشي نه یو خلک وایي چې علي شیا دی علي شیا دی دا ډېر مهم دی نن څه مذهب انسانیت والا موږ خوندې هغه یې واچه دغه دی څه موږ انسانیت دپاره چې کوو نه مو په کار دی فلاحي کارونه وکړو څه خلک وایي چې دا چوک دی مثلا مثال یې در کوم ما تاسو کار میکړي دغه 25 یا 35 یا 32 جوانان د سرخان امام حسن مجتبی والا څوره کار مې وچلوله څوره څه دی هغه تعام وکړه اهل سنت ته بارډر ته رسوي بلاس خدمت کوي خلک به څه وایي چې د علي شیعه دي د امام حسن شیعه دي دا شی په کار د انسان وکړي یا تاسو کلی کې ښه کار شروع دی ویلفیر ټرست والا بنیاد باندې پیکیجونه دي دا یو فلاحي کار دی چوکې کوي ښه دی انګریزي کوي خو څه شیعه کوي ځکه ښه دی څه علي شي منسوب دی باد کار څه چا وکړو باد دی خو څه علي شیعه وکړي دا ډېر باد دی چې ګوتې علي ته ښه سیخېږي ګوتې شپږم مولا ته سیخېږي الموز ډیر ښه دی خو څه شیعه وکړي دا ډیر ښه دی بېلمنځه ډیر باد دی خو څه شیعه بېلمنځه وي دا ډیر باد دی څه خلک یې چې امام صادق علیه السلام پیروکار دی هر څو نه نهد وکړو زه انشاءالله یو اوږدم شمې باندې څه کوم وصیتونه دي چې هغه کې المنځه حوالې سره څومره سختترین فرامین د امیرالمؤمنین دي نن څومره افسوس خبره دی چې موږ کورمیالو شیعو کې ځه نه یو پوسټونه کې یو جامې کې نہیں بس ہمارا مذہب انسانیت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے الموزا ہونا کاٹ کا روزہ ہونا کاٹ کا حاجہ ہونا کاٹ کا دوکر نو خدا انګریزو نه کوي تو نه ښه کوي او بیا څوک داسې خبرې کوي خپلې کوي یا نه خپلې نه کوي د بیګا یو کس ما ته کو چې هغه سره ځوانانو خپل منځ کې جمع کول نه نماز روزه د پرېږدو انسانیت خدمت صرف انسانیت کسا صرف انسانیت نه د ایمو دین کې چې کېدای شي چې د بحث وکړم ایمو دین څه د اسلام صرف شکم پرور نه د خلکو خېټې مړوه خلکو عقل پرورش باو کې کوي د روح پرورش باو کې کوي صرف دا نه دی اوس یو پلور دی بچي دپاره تمام سهولیات جوړوي علم غامې نه کوي دا ښه پلور دی نه خو جسم پرورش نه کوي که نه یا د کوم سیاست نه موږ داسې اعتراض کوو روټي کپڑا مکان دوی حیوانات والا دی که نه دی صرف خېټې مړول دي روح پرورش ډېر ضروري دی روح پرورش المنځ دی ای روح پرورش روژه دی دا مهم دی نن وخت که روح پرورش اسرائیلو شوی وی تاسې غزې نه خبر یو ټوټل غزه میلیامېټ شوي دی اول 14 لاک بیګر شوي دي اوس نن مو واورېد څه نه 14 لاک نه دي غزه مکمل بیګر شوي دي 10 لاک شدید غذایی قلت سره روبرو دي 33,000 شهدا میجورټي کې وړه بچي قاتل دي حکم ځای نه پاتې دي نن اسرائیلو بیان کوم بیګار غلی دی یو نه راغلی دی څه په کار دی هغه دا ختم شي د روح پرورش که شوی داسې به نه کول حالانکې یهودیان دي حضرت موسی علیه السلام مني ما هغه بني اسرائیل دي چې موسی علیه السلام نجات ورکړو نن چېرته ورسېدله چې روح پرورش المنځه سره ونه کې روژې سره انسان بهترین د صفا کار جوړېږي ناګاساکي هیروشیما باندې اټم هم چا واچولو واچولو که نه فخر یې وکړو که نه یې وکړو 50 سال بعد 30 کال وزارت خارجه وویله چې ناګاساکي هیروشیما جاپان 2 شهرونه چې موږ کوم اټم بم شلې مو مافیا نه غواړو سره مازیرا دا نه کوو د ویلې روح د حالته راغو د ویلې صفاک شو چونکې تربیات یې نه ده شوی چې نه ده شوی تربیات یې هغه نه بیا درنده جوړېږي هغه بیا نو نسم سبې خپل محسن باندې اتوره اوچتوي هغه بیا امیر المؤمنین یا اتوره اوچتوي چې پاسېږه صبح لمانځه ټایم دی جهنم ته به لاړ شي و بیا هغه کومه توره به اوچتوي چې زهرو سه یې ډاکه کړې دی دوستانو نن شیعه یتیمان شول نن صبر روانه دی
د زهرا زوی حسین یتیم شولو، مولا حسن مجتبی یتیم شولو، ورمنه زینب یتیم شوله، د 14 کالو عباس یتیم شولو. کائنات په کار دی وژړېږي علي باندې. یتیمان پرښته یتیمان شول. د جملې لږ سوچ وکړو، یتیمان پرښته یتیم ویلې څه کوفې کې چې کوم یتیم وی که نه هغه سره دا محسوسول وانه چې زه یتیم یم. ویلې علي غېږې کې توره خواند و چې چا پلاران و هغوی به ویله چې کاش مو یتیمان وی علي غېږې کې وچت کړي وی. نن یتیمان پرښته یتیمان شولو، علي غېږه خلی شوله. دوستانو بس د رئیس مو تمام دی. جواسے کې امیر المؤمنین د چکر وی، کله کله اسمان ته سترګې غړوي، خپلې وعدې انتظار کې د کومه وعده. ظاهرا 17 رمضان و چې رسول الله خطبې کې اشاره وکړله چې همداسې رمضان میاشت به وي، د تا ټنډې وینې به د تا ګیره سپینه ګیره به ورسره رنګینه شي. دا به چوک وي، دا به عشق الاخرین وي. یو عشق الاولین دی چې د صالح پیغمبر اوښې خپې یې کاټ کړلې، حالانکې هغې اوښې مغوی ته شودې آویر کولې. دنیا خلق به لعنت کوي ښکاس باندې څو ظالمانو. نن سبا څه دی جناورو حقوق اشتو دي. یوه اوښه چې هغه تاسو ته شودې درکولې، تا به یې 4 خپې ونه کاټ کړلې، هغې اوښې سې ډېر ظلم وکړلو. خو یو عشق الاخرین دی چې چا ته یې دمه ورکوله، چا ته یې آرام ورکولو، چا ته یې سکون ورکولو، چې څوک یې ظلم نه بچوله، څوک یې ګناهانو نه وربسله، تیارو نه وربسله. هغه علي باندې توره وچاته که خود څنګه توره بدبي معافي. دوستانو 0 درهمو نه یې توره واخیستله و 0 درهمو سره یې زهرو کې ګاډ کړله چې که علي تورې نه باد شي، زخم نه باد شي، زهرو نه به باد نه شي. بس جمله ضایع نه کړئ. نور ذکر د بریګاده یو اوږده شپې به مفصل مطالب کوو. امیر المؤمنین سجدې کې سر کې خللو، دغه ظالم توره ورباندې وچاته کړله، توره یې ورباندې وچاته کړله. توره سپینه وه، پړکېداره وه، خو چې کله وچاته شوله وینو سره بیا رنګینه توره وه. خو یو فرق شته دی، یا علي تا باندې یو ورې توره اسکه شوه ټیټه شوله، لسم مازدیګر حسین باندې 12 وارې توره ټیټه شوې دی، اسکه شوې دی. یا علي تا باندې نونې چا نه و شړولې، تا لور کور کې ناسته وه، ورمنه زینب خو د حسین لور ټیټه شوه، اسکه شوله. ویلې چې توره به ټیټېده اسکېدله به. ما ترورې زینب څوک نشته دی چې حسین شمرای ملعون وریا کي. بس دوستانو رئیس به تمام دی. مغه صحن کې د امیر المؤمنین چکر وایي د خپل شهادت انتظار کې دی. جمله ضایع نه کوئ. وشه 19 شپه دی، لمدو سترګو سره دعا قبلیږي، لمدو سترګو سره یوه رابطه به ما علي سره جوړه شي. جوسې کې د علي چکر وایي یو وخت داسې راغللو چې مرغوي راغلله، امیر المؤمنین چار چاپېر شوله، خپلو مخوکو سره د امیر المؤمنین پچې ونیوللې. دغه وخت کې ام کلثوم غواړي چې علي نه هغه مرغوي وریا کی. علي ورې غاږ وکړو چې ما لورې ام کلثوم ما نه مرغوي ما ورې کوه. ویلې بابا دا د امام مرثیه الویلي، دا د ما نوحه الویلي، دا د ما نه متام کوي. علي کې دوره خوان دی چې مرغوي دیا نه پرېږدي، چې خونې نه ما وځه. چې علي سے مرغوی و دوره مینه دی، بیا به عباس سوره مینوي، بیا به ورمنې زینب سوره مینوي، بیا به حسین سوره مینوي. او دوستانو چې کله غاږ یې په وکړلو چې ما نه مرغوي ما ورې کوه، دا د امام مرثیه الویلي. وشه لږ ذهن کربلا ته یو شوی. لسم مازدیګر کله حسین خیمو ته راغللو، ورمنې زینب ته دوکا چې خورې زینب ما ته زوړ کمیس راواخله. یا خو دې زوړ کمیس خبره وه چې وړه یتیمان راټول شوله، یتیمان راټول شوله، حسین نه چار چاپېر شوله، لمنو
مونه ونیوللو حسین پچونه ونیوللو غاگی وکو ترور مخور زینب مونه یتیمان وریاکا کدایشی غاگ بکڑی وی سمونه ورمن سکینہ بیلکا خو کدایشی زب غاگ دسی وکو مظلوم حسینا تدا علی سوائی ساغنا مرغوینا پیلی دل تونا بیا یتیمان سنگی بیلشی اندا واجہ دے سمرسایو کی دا سکیرونی و جملہ کئی سبعید ندے حسین بدا خبر خور تکڑی وی خوری کل زوڑ خطر خلی سکینہ خبر نکی خوری کل زوڑ خطر خلی سکینہ خبر نکی وشا عبوس لسنم وچات کرل اکبار چی نظارت آسونوا وڑد ادک چی نظارت آسونوا خلور سکینانا جدائی موتا ساختا دے پس رب موسی سوی خدایا دنیا ڈانگوے حسین دوری زماوے رغلی لور سکینہ لیارا و دوانی وللا سترگو کی اوخ کی رغلی دی بابو دارتا ویا خیمون خلوڑ علی سکینہ دا چوتا پریخللا زپو کمی لیاری روان شم زچوتا غگون وکام کاکو ابوس ملوڑو بیا نروغللو اکبار ورور ملوڑو بیا نروغللو بابو مو یتیم مکا زچوتا غگون وکام او دوستانو حسین دا سور سخت دے غاگی ولی وکو لوری سکینہ آرش بردوش کوای شومی تو سرگو کی اوخ کی بردوش نشو کوای ویلی تو سرگو کی اوخ کی دے موز رگون بیلی بی دبی مو بس آخری جملہ نو نشم شپا دے کی دائشی و دویلی بابا تخولی ای موسترگو کی اوخ کی نشی بردوش کوای شوم غریبان دا شمر درندل سونا ببیت سنگی بردوش کی سکل غگون کاکا بوس تکاؤں کل اکبار تکاؤں جامع سفر یاد وکی مظلوم حسین Sar
اللهم صل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم باسمك العظيم الأعظم وبحسينك يا الله 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 پروردگاران قسم شده دست وصول نما کشوری بیزی که مشارانی محفوظی و صدقی خدای امیر المؤمنین و محروما و کذالک دنیا کی بار متسرات نصیب کی کاور قیامت و ریزی قیامت دا امیر المؤمنین شفاعت کرام لطف دعا خدای مونا محروما و کذالک بعد امیر المؤمنین کجا میگه شو مشکلاتی دی آسان و کذالک خدای شو پریشان ها دی امیر المؤمنین خدای پریشانی برطرف کی پروردگار شو حضرتون دی برادر و کذالک به مرا جمع کی استدعاء के अमीर المؤمنين हज़रत सेहाज जन को देवा मसौदी की ऑपरेशन के लिए गुर्दों मरीजों दी कैंसर मरीजों दी परवरिगोर अठोर दस याद कुलिया जील का भी नसीब की एक बार मोहम्मद ने खुली दे कौन कले और ने कले दे मुसफराओं दी खुदा दी महफूज वसकले के रोजगार की तरह के उठाता की देवेशी और दाता मुश्किलात आसान की कुछ सलावत दी खुदा वही मुश्किलात आसान कर सवाल की परवरिगोर के मुसवारों और रिश्ते मसाइल जॉब मसाइल सबक मसाइल खुदा तो आसान कर सवाल की परवरिगोर इमारात सऊदी अरब जिलो की ईरान जिलो की पाकिस्तान की लपाद बहरीन जिलो की के जो खुदा रिहाई व सवाल की और दिलार और नसीब व सवाल की परवरिगोर सूरह मोमिनान नज़रात तयादी खुदा खबल अंजुन कबूल मकबूल की दुनिया व आखिरत समझनो नसीब व सवाल की ज़ुल्फ़कार मकबूल कर पड़ेगी नज़रात इफ्तिखार सा तबारक व खुदा रिज़वान बिलमिन वाला दुआ अनवार खिदमत की दुआ है मतबियान खिदमत की दुआ दुआ है नवरोज़ के बड़े दुआ लतीफ़ वकील से दुआ है महबूबा जी दुआ है कावले दुआ है इब्रार के बड़े दुआ है डॉक्टर रिज़वान दुआ है के बड़े नवरोज़ दुआ है ज़ौज मिराज नाज़र दे अब दुआ है
امام بارگاه دپاره 15,000 نظر منل که حاجت براشی پروردگار د ټولو له صلوات قبول مقبول وګرځول کی خدای دنیا او آخرت از مشروط نصیب کی پروردگار مشکلات آسان وګرځول کی هر باب خیر ادا کی بیماران صحت یاب وګرځول کی مسافران سفر به خطر کی کلمه جهاد او مستجاب کی به دوی حقدار و فاتحه ادنان در اپنا مسافران دا دعا دے دراب و منیر دا پارا سفر کی دی بہار ملکوتو کی دی دعا دے ہوتا خدای دعا نے مستجاب و گرزارے کی مشکلات آسان و گرزارے کی شوکت جیاد و مستجاب و گرزارے کی بیائی دوی حق دار و حق فاتحہ